اولئک الذین هم خلق دې کوم چې کفروا انکار وکړ بربهم د خپل رب، واولئک الاغلال هم دا خلق دي چې توقونه بوي فی اعناقهم د دې په سټونو کې، واولئک اصحاب النار هم دوی د خاوندان د اور، هم فيها خالدون چې دوی په هغې کې همیشه وي. دا جهنميان خلق دي، د دې په زړونو باندې مهر ولګولی شي د الله تبارک وتعالى د ذات نه دوی انکار کوي، د دوی په غاړو کې به توقونه وي د جهنم او همیشه همیشه به دوی په جهنم کې وي. ويستعجلونك او دوی په توندي غواړي د تانا، ويستعجلونك او دوی په توندي غواړي د تانا بالسيئه بدی عذاب قبل الحسنه وړاندې د خبرونه د دی بد جلدی او په توندي سره د الله جل شانه عذاب وختو چې دا عذاب په موږ باندې راځي ولنه. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، کچره تاسو رښتینی د الله د عذاب په موږ باندې راځي ولنه. نو الله تبارک وتعالى فرمایي چې د عذاب وخت مقرر دی، مخکې دا غینه نشي راتلی. دا د انسان کمزوري ده، د انسان فطري کمزوري ده. اذا مسه الخير منوعا، چې کله ورته فائدہ حاصله شي ډېر خوشاله شي، و اذا مسه الشر جزوعا، چې کله معمولی تکلیف ورته ملو شي جزع فزع کې فریاد کوي. نو د الله جل شانه عذاب دی په توندي وخت. وقد خلت او بشکه تیر شوی دی من قبلهم المثلات، وړاندې د دوی نه عذابونه. دوی د وګوري چې مکه مکرمه نه دوی روان شي ملک شام ته ځي، په لار باندې ځي په ځای هغه کندرات د قوم عاد، قوم ثمود، قوم د شعیب علیه السلام، قوم د لوط علیه السلام او دغه شانتي نور ډېر قومونو هغه کندرات او دغه اوران جاړ خارونه او کلی هلته کې موجود دي، دی په هغې باندې تېرېږي. وقد خلت من قبلهم المثلات او بشکه تیر شوي دي وړاندې د دوی نه عذابونه. وان ربک بشکه استرب لذو مغفرة، ډېر زیات معاف کوونکی دی، لوی معاف کوونکی دی للناس د خلکو على ظلمهم باوجود د دوی د ظلم نه. وان ربک او بشکه استرب لشدید العقاب، سخت عذاب ورکوونکی دی. وان ربک لذو مغفرة للناس، الله تبارک وتعالى د لوی مغفرت والا ذات دی على ظلمهم د خلکو لپاره باوجود د دوی د ظلم نه. اگر چې انسانان ان الانسان لظلوم کفار، ډېر لوی ظالم او ډېر لوی ناشکره د انسان. ظلم وی یو شی په داسې څیز کې خودل چې هغه زیر هغه څیز نه وي، وضع شیء فی غیر محله. نو زموږ استاسو د ژوند چې ګورو دا د ظلم نه ډک، کم کم نعمتونه الله تبارک وتعالى کم کم مقصد لپاره چې راکړي دي هغه ځای باندې نه استعمالوي. سترګو نعمت الله تبارک وتعالى چې کوم مقصد لپاره راکړي دي د حق کتو لپاره، د قران کریم د تلاوت لپاره، د مور پلار مخ ته کتو او د حج او د عمرې ثوابونه حاصلولو لپاره. خو دغه سترګې زموږ استاسو سترګې چې په بدنظرۍ کې، په حرامو کتو کې، په ناجایزو کتو کې، په ګناهونو باندې استعمالي، دغه شانتي غوږونه، دغه شانتي جبه، دغه شانتي هر یو اندام، دغه شانتي مال او دولت او دغه شانتي د قیمتي وخت چې کوم الله تبارک وتعالى راکړي چې د قیمتي وخت تاسو زما په عبادت باندې ولګوئ، زما په یاد کې، زما د کتاب په تلاوت کې، د دین په زده کړه. خو دا ټول قیمتي نعمتونه موږ تاسو نه بيزي لګي، دا ظلم دی. خو دې ظلم باوجود الله تبارک وتعالى خپل بندگانو ته معافي کوي، بخشش کوي، مغفرت کوي، تر څو پورې چې نبی رسول الله مبارک فرمایي ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، تر څو پورې چې غرغره د موت ځنکدن سکرات الموت شروع شوی نه، تر هغه وخت پورې د توبې دروازه کولو ده الله تبارک وتعالى چې خپل بندگان معاف کوي. اگر چې حدیث پاک کې راځي چې د ځمکې د فرش نه والا تر اسمانونو پورې د فضا د یو انسان د ګناهونو نه، د جرمونو نه، د نافرمانونو ډک وي، چې یو ځل پښمنتیا سره او حسرت سره، ندامت سره توبه وباسي، الله تبارک وتعالى ورته نه صرف ګناهونه معاف کوي بلکې په نیکو باندې ورته بدلوي. دا د الله جل شانه ذات دی، ارحم الراحمین ذات دی. ځکه فرمایل وان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم، بشک استرب لوی بخون کې په خپل بندگانو باندې لپاره سره د ظلم د دوی نه. حضرات مفسرین کرامو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د قران کریم د ټولو نه زیات امید افزا آیت مبارکه هغه ده چې هر یو ظالم او ګناهګار او خطاکار او سیاحکار انسان ته د دې د لستو نه بعد یو امید پیدا شي چې الله تبارک وتعالى چې د زما د ظلم باوجود هغه بخل والا دي چې زه بس چې باندې توبه وباسم، ځکه چې توبې سره ګناه نه پاتې کیږي. نبی رسول الله مبارک فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له، د ګناه نه توبه کول ولا داسې دي ګویا په سره ګناه کړی نه ده، الله تبارک وتعالى هغه ګناهونه مټاوي. وان ربک او بشک استرب لشدید العقاب، سخت عذاب ورکون کې د خلکو لپاره چې کوم توبه نو بس په ګناهونو باندې کړی د ګناه کبیره په حالت کې ته مرګ راشي. رب کائنات صفه فرمایلی دی چې کله انسان توبه وباسي نو هغه سوره ګناهونه چې الله رب العالمین ته معاف کوي، او دا غي باوجود چې انسان کې عقل وي او تکبر وي توبه نو وباسي. وان ربک لشدید العقاب، سخت عذاب ورکون کې هم دی. او درین اعتراض ويقول الذين كفروا او يوم كسان كافرون لولا انزل عليه، ولي نازل نشو په باندې آیه سنخه من ربه، د رب طرفنا. نو د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی ابتداء انتها پوری مکمل او معجزه وا د الله د محبوب پیغمبر سلوخ کاله ژوند چې کوم په مکه معظمه کې دغه مکه خلکو په منځ کې تیر او د الله محبوب پیغمبر بیا چې کله رسالت او نبوت ملو شو ته ادریدو او فرمایل فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون، ایا زما د ژوند
دا کم عمر تاسو په منځ کې سلوي کال تیر شو زما بچپن ولړپن او ځواني شباب ای زما د ژوند تاسو عبرت نه اخلي څوک هم داسې نشي کېدی چې په پوره مکه معظمه کې یو فرد داسې اوچت دي شي چې هغه دا خبره وکړي چې را دي آخري چې کوم پیغمبر دی ماته یو سخت خبره کړې ده په کردار کې زده په گفتار کې زده په اعمالو کې څوک نقطه کولای شي نشي کولای فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دا سیرت چې کومه ده دا ځان ته مستقل د الله د محبوب پیغمبر دا ژوند خپل اخلاق او خپل سیرت دا ځان ته چې معجزه ده چې کوم بعض داسې یو غیر مسلم دی عیسائی هغه ډېر لوی محقق د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم د سیرت مبارکه د مطالعې بعد مسلمان شو او بیا کتاب لیکي هغه وایي چې ما د دې پیغمبر د سیرت چې کله مطالعه وکړه نو د انسان واسطه راځي څلورو افراد سره ما چې کله دې پیغمبر د سیرت مطالعه کړه نو زه په ایمان وروړلو باندې مجبور شوم ما وکړو چې په دنیا کې زمونږ د یو کس معلومات چې کول غواړم څلورو افرادونه دا معلومات کیږي چې دا څنګه سړی دی د اخلاق څنګه دی د کردار څنګه دی د گفتار څنګه دی د معاملات څنګه دی څلورو افرادونه د پته لګي نو ما د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت وکړو د ټول نړومبي د انسان د ژوند آغاز کیږي دغه د خزینه نبی علیہ السلام فرمایي چې خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهله تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه خپل خزه سره دغه معاملات وي او زه په تاسو کې د ټول نه خیر خپل کور والو لپاره نو هغه انګريز او عیسائی مورخ لیکي چې ما وکړو د نبی علیہ السلام اخلاق او کردار خپل کور والو سره نو چې ما کله د سیرت وکړو د ټول نړومبي په دبان ایمان وروړي کې د خزه ده د بیبي ده حضرت سیدہ خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها د نبوت اعلان سره د ټول نړومبي ایمان وروړي معلومه شو چې دا د بهترین اخلاق او بهترین کردار او بهترین معاملات مالک دی ځکه یو خاوند ډېر بزرګ وي او ډېر نیک وي او کور کې خزه نه تسلیمي نو ما چې کله وکړو د بیبي د ټول نړومبي په دبان ایمان وروړو نو ما چې په دې کې کمالات شته او دویم نمبر باندې د خاندان چې کوم ماشومانی هغه نه اندازه لګي چې یو سړی په خاندان کې څنګه ژوند تیری نو ما وکړو د ټول نړومبي په دبان د خاندان ماشوم حضرت سیدنا علی المرتضی کرم الله وجهه کې ایمان وروړو ما چې په خاندان کې هم د لوی اخلاق دي او دریم نمبر باندې ما وکړو چې د انسان د ټول زیاته واسطه راځي خپل ملازمین سره خپل ماتحت سره یو ډېر لوی خاندانی او عزتمن سړی نه خداوي چې دغه ماتحت دغه کشران دغه ملازمین دغه نوکر هغه ته خوشاله نو ما وکړو دی پیغمبر چې کله د نبوت اعلان وکړو د ټول نړومبي د نوکر او د غلام هغه چې په باندې ایمان وروړو او دغه شانتي بیا ګورم چې د انسان د ټول نزدې رفیق د سفر او حضر چې کوم دوست مرګري وي هغه ته د کوم د راز او نیاز او هڅه چې د معلوم وي ما وکړو چې کله د نبوت اعلان وکړو د بچپن یار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ټول نړومبي په ایمان وروړو نو ما دا خبره تسلیم کړه چې واقعیتا دا پیغمبر چې دی دا عام کس نه دی دا واقعیتا د بهترین کردار اخلاق او مالک دی ځکه ما په باندې ایمان وروړو نو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت ابتداء انتها پورې یو مستقل او معجزه و خو چونکې دوی ایمان وروړل غوښتل نه نو چې کوم انسان بهانه غواړي هغه د لپاره چې به بهانه ډېری وي نو دوی وایي چې لولا انزل عليه آیه من ربي ولی په باندې څنګه نازل نشو حالانکه قران کریم په شانتي معجزه د سپوږمۍ چې د دوه ټوکړي کېدل او دا شانتي د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو د ایمان وروړل نه بعد خپل جسمونه قربانول خپل جان مال دولت قربانول دا ټول معجزات خو دوی منلنا انما انت منذر بشک تيرونکی ولكل قوم هاد د هر قوم د لپاره چې په دې کائنات کې دا څومره نظام دی د دې په بهترین انداز کې تدبیر کوونکی ذات هغه الله جل شانه ذات دی تفصیل ذکر شو چې دا فصل میوه بارانونه د اوبو نظام د شپې او د ورځې نظام دا ټول الله تبارک وتعالى د خپل د توحید د اثبات لپاره پیدا کړی دی او په دې هغه خلک کوي چې کوم خلک عقل والای او کوم خلک فکر کول والای اوس په دې ځکه د مشرکینو درې اعتراضات دا درې وانه جواب الله تبارک وتعالى په دې آیت مبارکو کې ارشاد فرمایلی یو اعتراض د مشرکینو دا و چې هر کله مونږه مرشو او خور ایریشو نو بیرته به د سرنا سرنو څنګه پیدا کیږي با چې یو ځل فناشي او خور ایریشي دوباره برا پورته کېدل او راځوندې کېدل دا څنګه دا غي جواب ارشاد فرمایي او دیم دا چې کچري د الله تبارک وتعالى د عذاب برحق وي نو موږ دومره انکار کوو تکذیب کوو د الله جل شانه عذاب په موږ باندې راضي ولینه پکار دي چې په موږ باندې عذاب د الله راشي دا غي جواب دی او بل دا چې کچري دا پیغمبر په حق باندې وي نو پکار دي چې د سره صدا سي معجزات او صدا سي دلایل وي چې هغه موږ باندې لوي مخکې رسول فرشتي روانه وي د غرونو چې سره زر جوړ کړي وي او د مکې د خار چې د غرونو شاته کړي وي دا خار چې دا پر کړي وغیرہ وغیرہ دا سي اعتراضات
د دې درې وړو اعتراضات او جوابات الله تبارک وتعالى په دې آیت مبارکو کې هغه ارشاد فرمایي. او دا یو په دې کې واضح نه بلکې د قران مجید متعدد آیت مبارکو کې د جواب الله تبارک وتعالى ذکر کړی دی. نو فرمایي وان تعجب کچې ته تعجب کوي فعجب قولهم پس عجيبه خبر د دوی اذا كنا ترابا اي کله چې شومغه خوري ان اي بیا موږ لفي خلق جديد پیدا کیږو بیا د سره. دا یو مشهور اعتراض د هغه زمانه مشرکین او د دې زمانه ملحدین دا اعتراض دی. الله تبارک وتعالى فرمایي چې وضرب لنا مثلا ونسي خلقه دا انسان دومره کمزوري شي دی دا الله تبارک وتعالى په باره کې مثالونه ذکر کوي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم دا انسان وی چې کله دا انسان دا اډو کې خور ایری شي دا به دوباره چې نو صبر ژوند کوي. قل يحييها الذي انشاها اول مره نو محبوب پیغمبر تور کوه دا هغه ذات را ژوند کوي چې کوم ذات پړومبي ځل دا پیدا کړی دی او هو بكل خلق عليم او هغه په هر پیدا وخت باندې پوهه دی چې کوم ذات پړومبي ځل پیدا کړی دی هغه ذات در په دویم ځل پیدا کول څه ګران دی. د یو څه پړومبي ځل جوړول هغه ګران وي او دویم ځل جوړول آسان وي. چې کوم ذات پړومبي ځل پیدا کړی دی نو دویم ځل پیدا کول هغه لپاره څه مشکل نه دی. او څنګه پیدا کړی دی ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين د خوري مادینا ثم جعلناه نطفه في قرار مكين بیا د یو نطفه په شکل کې د مور پر رحم کې ثم خلقنا النطفه علقه بیا دغه نطفه نه یو علقه د وینې لوټره جوړ شي فخلقنا المضغه عظاما بیا پاره کې اډو کې راشي فكسونا العظام لحما بیا اډو کو باندې وخ راشي ثم خلقناه ثم انشأناه خلقا اخر بیا الله تبارک وتعالى د تخلیق نور مراحل هغه پوره کوي. فتبارك الله احسن الخالقين برکت والا د اغزاد ډېر خپل پیدا کون کې خالق دی. نو دا ټول مراحل چې د انسان نه میاشتې په دریو سلورو تیارو کې د رحم مادر تیاره او بیا د ماشوم چې په کم جال کې بند وي دغه تیاره بیا د خېټې دنه تیاره بیا د شپې تیاره په دې ټولو تیارو کې سلورو تیارو کې د انسان نه میاشتې پرورش کول ولا ذات هغه فتبارك الله احسن الخالقين هغه بهترین پیدا کون کې ذات دی. نو چې کوم ذات وړومبي ځل پیدا کړی دی په دونه مشکل مراحلو کې هغه انسان پرورش کړی دی نو دویم ځل هغه لپاره پیدا کول څه ګران دی. خود دومره دا ولقد خلقنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه انسان چې د خپل پیدایش تهیر شي او د الله جل شانه مبارک مثالونه ورکړي چې الله تعالی څنګه دوباره ژوند کوي دا د انسان خپل حماقت دی. نو چې خپل وجود باندې غور او فکر نه کوي چې وړومبي ځل کوم ذات پیدا کړی او ستانه چې کوم د افراد ستا اولاد پیدا کړی دي ستا اولاد نه اولاد پیدا کړی دي هغه ذات لره ستا دوباره ژوند کول را پاسول څه ګران دی.